مکه هغه سوځي چې په کومه هور لګېدی وي. یو طرف ته خو حق تلفي دا کیږي چې هغه چې کوم ډیلی ویجز دا حق دی هغه نه ملاوي. د نیشنل لیبر فیډریشن طرفه ورته دا وي چې که هلته تاسو څه انوګریشن پروګرام کوئ اب ورته مونږ ټول ارینج کوجي. دا د حکومتي چارواکو کار دی چې چیک اینڈ بیلنس وکړي. چیک اینڈ بیلنس وکړي. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. بالکل. الخدمت فاونډیشن تاسو به د هغې د نه خبرې چې هغې د یتیمانانو سره غریبانانو سره کونډو سره د خیر ښېګړې نو دا راته ووایي چې آیا دا روز صرف په نوم باندې یا د یو رسم دی چې هغه چلیږي د ډېر وخت نه که نه داسې مطلب د دې څه عزایم هم شته یا د دې څه پازیټیو مخ هم شته. صرف خیبر پښتونخوا چې کوم دا نو هغه دې مسایلو سره مخ ده. تا سره کوم دا لیبر کار کوي تا سره کوم دا ورکر کار کوي د مینیمم ویجز چې 40,000 روپۍ دی دا ته ولې نه ورکوي چې په هغې کې ډېر زیات داسې حادثې راشي چې هغې کې عمده مزدور غریب چې کوم دی نو د خپل سر نه د خپل زندګۍ نه لاس ووینځي چې د مزدورو د خپلو چیزونو وړاندې تا غله مزدوري ورکا. زنانه هم په دغه حق تلفۍ په آړ کې راغلي دي او ډېر زیات د مزدورۍ هغه سیزونه په هغې باندې هم ایز یوزول چې څنګه په سړو باندې اپلای کېږي. د کار په سر پیسې اوچتې کړي نو هغه بټۍ کې بیا د هغه کور والا هم کار کوي د هغه ورکوټې ماشوم هم کار کوي د هغه که ورکوټې لور وي سی ایم صاحب نه منسټر لیبر نه به دا ګزارش به هغې ته زما چې لکه د حکومت یو پروجیکټ هم د لیبر په مد کې په دونه کروڑونو باندې تیار شوی تیار ځای نه پراته دي خو هغه لیبر ته ملاویږي نه. لیبر لا موجود ده د ویجز حوالې سره ټیک ټاک قانون موجود دی داسې که هغه د یو بی آی شوه دا سیسټم دپاره د دې دپاره خپل قانون د هر څه دپاره موجود دی خو په منظر عام باندې هغه څیزونه ښکاري نه. هغه د خپل حق تپوس کول غواړي یا معلومات کول غواړي نو چېرته به ځي چا ته به خپل فریاد وړي.